وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سمائی عزتمندو مشرانو کشرانو د دې محلې اوریدونکو میندو او خویندو زمونږه ستاسو د دې راغونډېدو سبب او پس منظر مخکې بیانم شو. دا ټول محله خبر ده، بلکې دا ټول کلی تقریبا خبر دی. دا کم ځای کې کور کې چې منګه ناست یو، په دې کور کې سید امین لالا یو بچی الله پہ فضل وکړه، الله پہ رحم وکړه، الله دې نور وده ورکړي چې هغې درس نظامی کتابونه ووې او د دی دا پروګرامو د دی دا زړو چې په دې پروګرام کې منګه خپل مشایخ او اساتذه کرامو له دعوت ورکو. زمونږه درس شروع نو په درس کې ما چون کې د علماء کرام مختلفو سره رابطه وکړه او د مختلف علماء کرامو روزې بنوي او دای ما ته صرف دوره ویلیو چې پروګرام به کوو او بیا رالل چې منګه جماعت کې مشرانو سره صلاح وکړه. منګ ته جماعت کې مشرانو نه ټیم ملاو شو. هغه پس منظر کې منګ لګیاو چې چا نه ټیم واخلو، څوک راشي. جماعتونه دي دغې له جوړ چې په هغې کې د الله توحید او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سنت بیان شي او په دې باندې الحمدلله عرب او عجم گوادي چې هغې وایي چې د قرآن او د سنتو دا خدمت څنګه دی خلکو کړی دی نو داسې بل چا په دې دور کې نه دی کړی. او دا یقیني خبره ده دا علاقه زه اوس هم وایم کم کتابونه چې د دې کلابټ او د مرغوز ذله ثوابی مولیانو لیکلیو او هغه کتابونه اوس ما سره پراته دي. په هغه کتابونو کې چې ثابت شوي بدعات چې هغه به ثابتول او زور به لګو چې دا شته نو کم از کم چې نه یو 300 بدعات او شرکیات دي. اغه 300 او د 300 نه پاسه شرکیات او بدعات چې ثابتېدل، اغه بدعاتونه دا جماعتونه چې پاک کړي دي او نن نشته او یو سړی وایي بدعت دا بدعت دی، دې ته هغه ټیم بدعت ویل دا د اوسپنې چینی چې چلو دا زما مشایخو کړي دي او مونږ کړي دي. منګه چې بیا رالو
نو زمونږ دومره عمر نه دی شوی لیکن موږ چې په دې کلي کې خدمت شروع که نو هغه بدعات او شرکیات موږ هم بیا لیدل او هغه چې دا مشران او سپینګیري دې ځای کې کم شته نو دی به د دې تصدیق کوي چې او دلته سنتو نه پس په جمع دعا شروع نن دا ټول وای دا بدعت دی جګړې په دې وی کنه تاسو دا مشران په دې وی کنه جنازې نه پس په جمع دعا وا دی وی دا شته او موږ به دا نشتا جنازه کې بیا چې دنو په چوارو په صابون به دایره جوړه شوه شومه وه سلویختی وه کلیزه وه دارنګې زیارتونه کلاو او هغه زیارتونه په شرکیاتو په بدعاتو آبادو نر او ښځې راخلاصو هغه شرکیات کېدل د قرآن درس د پاره څوارلس علوم فرض کړی شوي او چا به اوولسو ته ورسول چې دا به ویل کېږي هله به د قرآن کریم درس کېږي قرآن کریم راغستل دا جرم ګرځېدلی و زمونږ مشران راپاڅېدل او د الله کتاب یې راواغسته نن الحمدلله هغه شرکیات هم نشته بدعات هم نشته بیا یو څو مسلې راووتې د دې دپاره چې دا تحریک بدنام شي او دا هغه مسله وه چې کله انبیای کرام به راتلل نو د انبیای کرامو خلاف یهود او نصواراو درولې وه چې مړي را رسي او مړي ویني او مړي د هر څه نه خبر دي دغه مسله شیخ الاسلام امام ابن تیمیه او علامه علوسی غونتې خلکو ته رامخې ته شوه دغه مسله بیا رامخې ته شوه چې کله شاه اسماعیل شهید رحمه الله تحریک راوچت کو او کله چې هغه تحریک لاړ د ساده پورې وچلید او هغې بیا اکابرین دیوبند غونتې خلک پیدا کړه نو هغوی ته هم دغه مسله راپورته شوه چې دی مړو ته ژوندي نه وایي او عذاب د قبر نه مني خو هغه هم لاړې ختمې شوې زما عزتمندو زنانه دې هم په کلاو غوږونو دا خبره واوري او نارینه دې هم په کلاو غوږونو دا خبره واوري زه بیان نه کوم زه صرف او صرف دې ځای کې یو میزبان ملما راغله دی انشاءالله هغو به بیان کوي خو دا ټول نارینا او زنانه به په دې تمه باندې ناستي چې پنجپیریان او دی به راغلي او دی به اوس چې کمدنو شروع واچي او موږ پسې به لګیا یاد ساتئ موږ مخکې د دې خلکو خیرخوایو او اوس هم خیرخوایو دغه زنانو ته وام مخکې مو درته هم د الله قرآن ښودلی چې کله میاں بابا او کرم بابا او ډمانو بابا او بل بابا او بل بابا بادو او ریخي غربټې اګۍ او پیسې او اتوبونه دا چې کمدنو خلک براړل او هغه شرکیات او کفریاتو هغه ټیمو مو د الله کتاب ښودلی بیا به هم د الله کتاب ښایو مخکې مو هم ستاسو خیرخواهي کړې وه او بیا به هم ستاسو خیرخواهیو اگر چې د پخوا نه دا خبره را روانه ده چې ولکن لا تحبون الناصحین یو خبره دا کوم تاسو باندې دا حق جوړیږي زما خبره او زما د ملګرو خبره اتلی په قرآن او سنت باندې او چې زما خبره د قرآن او سنت خلاف وه
او کم مولا ما ته ونوی او ما پسې را نغې نو سبا د قیامت پر ورځ به دې ذمواري زه به نیم ذموار ولې نه راځې الحمدلله که د هغه انبیاء کرام توحیدو په ډانګ توکلې باندې الحمدلله د رب کریم په فضل باندې موږ بیان کړی دی که هغه مشن د سنتو د محمد عربي صلی الله علیه وسلم نو د الله احسانو موږ بیان کړی دی او د بدعاتو مقابله دا یو موږ کړی و ما ته مولا اوس هم نشي ویلی چې ما د دې بدعت رد کړی دی زه دا ښودلی شم چې ستا مولیانو دا ثابتول کتابونه یې پې لیکل او هغه کتابونه اوس هم لیکلي پراته دي ها چې کله فضا بدله شوه او هوا بل خوا شوه نو خلکو بدعات پرېښودل ګینې په مدرسه کې به دننه وی دا بدعت چې دی نو دلته موږ وو چې دا بدعت دی وګوره بار به دا نه وایي دا د بار موږ نه یو ذموار د بار موږ نه یو ذموار مدرسه کې به ځان له ګوټ کې وی او موږ الحمدلله هغه ټیم هر سخت ته او هر تکلیف ته غاړه ښودې وه او دا سپینګیري ناست دي الله دې اجر ورکړي ټولو له دی سختې برداشت کړي دي دا کم جماعت چې دغلته مخامخ دا موږ ته په نظر ښکارېږي چې نن دا پروګرام موږ دې ځای کې کوو او د الله په دې کور کې موږ پرې نه ښودو سره د دې نه چې په دې کې 90% چې کم نن ووټ وکړي نو اوس هم زما دی 90% ووټ چې وکړي نو اوس هم زما دی او چې کله زوام نو جنگ به فساد به زه هغه نه غواړم په دې محله کې نیمه زما محله پرته ده چې هغوی سره زما مړه دی او زما ورسره ژوندی دی په دې محله کې دا چې دلته پراته دي دا زما رونه دي او زما محله ده دا دې ځای ته چې راغلي دا زما محله ده او که محله نه نو په دې ځای کې چې دا کورونه او دا کسان اسم نو نو په دې کې چې چا منډې والی دي نو په هغې کې زما د تره د پل رحیم مستقل برخه او مستقل حصه ده الله دې هغې ټولو مشران له اجر ورکړي چې چا منډې والی دي الله دې ټول له اجر ورکړي نن دې ځای کې موږ ناست یو موږ د الله توحید بیان کړی دی که د چا اشکالي زه اوس هم ناست یم او زه په دې کلي کې ناست یم زما ژوند په دې کلي کې دی ما ته دې وښیي چې تا د الله په توحید کې دا غلطه بیان کړې ده که موږ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سنتو کې غداری کړي نو ما ته دې یو سړی وښیي چې او دا تا سنتو کې غداری کړې ده یا دې چې کم دی نو دا غلطه بیان کړې ده او که چېرې داسې چې او ستا دا خبره د انبیاء کرامو د مشن نه خلاف تا بیا دې موږ ته یو سړی ووایي او که دا کابرین دیوبند وایي بیا دې موږ ته یو سړی ووایي الحمدلله چې کله په صحابه کرامو غیرت راغلی دی نو ما کړی او زما ملګرو کړی دی چې کله د اسلامي نفاذ خبره راغلی ده نو زه ودرېدلی یم زما ملګري او اوس هم به زموږ اخري سلګۍ دغه انشاءالله دویم دا چې که بدعات راغلی دي نو د بدعاتو مقابله موږ کړې ده او انشاءالله بیا به موږ کوو که د الله د توحید خبره راغلی ده نو موږ کړې ده او د رد شرکیاتو موږ کړی دی زه اوس هم دا وایم بیا هم دا وایم زه د دې علاقې او د خپلو ملګرو سره دا ذمہداري اخلم چې که کم یو سړی د سنجیدګۍ ماحول جوړی او دا خبره کوي چې او منګه کینو او تاسو دا خبرې غلطې دي یو پیرس به جوړ کو او کی به نو د یو بل سره به سمجوته وکړو که زمونږ غلطې وې زه در سره منم که ستاسو غلطې وې منئ خو دا وقت کم از کم د دې نه دی چې منګه د یهودو په ځای
هغه خپل مسلمان ته ولګو او د قرآن کریم درس ته چې کم دی نو رکاوټې جوړې کو. بیا دا خبرې کم از کم مه کوئ چې تیره پیره چې کم دی نو مخکې دې ځایونو کې جنګونه شوي دي. جنګ موږ نه دی جوړ کړی. او دا کیسې چې یاره مولوي صاحب راغې او دلته مولوي صاحب او مولوي صاحب چې راغلی و نو هغه ویلي و چې که اوس پنجپیرې نه دو را دي شي نو دغسې وه که نه. تاسو یی د دې ګواهان یې که نه. نو چې څوک داسې ووایي نو خود به ورپسې سړی ځي بیا. او هغه خو هغه ټیم چې کم بدعات ثابتول نو هغه بدعات نن ورته تاسو خپله بدعت وایي او د سنتو نه پس په جمع دعا او د جنازې نه پس په جمع دعا دا خبرې وي. بار کیف دا محله یا دا کلی دا زمونږ کلی او زمونږ محله ده. زه اوس هم خپلو ملګرو ته دا وایم زه بیان نه کوم او زه راتلم هم نه. زما خپل درس دی. زه هغې درس دپاره چې دا مرۍ لږه کار شروع کړي هغه غنیمت ګڼم. بار کیف دا ټوله محله زما رونه او زما خویندې دي. موږ دا نه غواړو چې په دې محله کې دی شر وي او فساد وي. او دا قطعا نه خوښوو چې دا رونه دې په یو بل باندې ورشي چې چا څه ویلي دي. مشران ما څخه د دې محلې 2-3 ځله رالل. الله دې قدر وکړي. مال یې وخت راکه او هغوی ما سره خبرې وکړې او د پښتو د نرتوب خبرې وکړې چې مشر یا په خبرو پوهېږي. الله دې هغوی له هم اجر ورکړي. او پروګرام دې زه خپلې خوراکۍ ته هم وایم طاهر امین لالا دي ته او د خپلو رونو نورو ته هم وایم چې ښه خوشحاله یئ. صرف دومره وشو چې هغه تاریخ ژوندی شو. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه وسعی فی خرابها. نورې څوم نه دي شوي. هغه تاریخ ژوندی شو. څوک د جومات نه منې کوونکي وګرځېدل او څوک چې دی نو د جومات منې شو. ستاسو پروګرام دی ښه مزېدار کېږي. دلته به کېږي او دا خو هغه کور دی چې اول د دې ځای نه دلته نه د قرآن کریم درس شروع شوی. دلته نه درس شروع شوی دا هغه ځای دی. ٹھیک شو. دې علاقه کې دلته شروع شوی. بار کیف دغه جومات دام ستاسو د ټولو جومات ته رورولي کوئ. د رورولۍ چې کوم دی نو ژوند تېروئ. او زه قطعا دا خبرې نه کوم چې دې کې تکرار خو صرف دومره وایم چې خبره د دنیا نه ده. خبره د اونچ او د نیچ نه ده. خبره د غریب او د عجز او د مالدار او د پښتون او د بل او د بل نه ده. خبره د الله د دین ده. نو چې د الله د دین خبره شي نو د الله د دین خبره چې په هغې کې بیا ما ته یو سړی دا ویلی شي چې او دا دې غلطه وکړه او زه بل ته ویلی شم چې دا دې غلطه وکړه. او که یو سړی دا وایي چې نه ته به ما ته نه وایې زه تا ته نه وایم دا بیا دین نه دی. دا یو سړي ځان له خپل یو شی جوړ کړی. زه اوس هم تاسو ته دا وایم چې ستاسو څه پروګرامي زما مدرسه شته راځئ هلته کې کوئ او شر او فساد جنګ دا به قطعا نه جوړوئ. دا زما په دې محله کې ځکه چې موږ ته دا نسبت کېږي چې دی جنګ جوړ کړي. حالانکه دا ټول عمر ظلم شوی دی او مخکې هم دا ظلم او اوس هم دا ظلم دی. او زه هغه مشرانو ته قطعا دا وایم چې مخکې مو ظلم کړه اوس مو ظلم وکړو چې دا نسبت کوئ. موږ اوس هم دا وایو چې موږ عجزه لار اختیارو بیا به هم عجزه لار اختیارو. صرف د دې چې د مسلمانانو دا قوت د مسلمانانو دا تفریقه دا موږ خوښو نه. الله د اتفاق او اتحاد په دې محله نه په دې ټول کلي کې راولي. او الله دې هغه دین چې کوم محمد رسول الله موږ له راکړو الله دې موږ ټول په هغې باندې په صحیح نقش قدم روان کړي. زه خبرې نور نه کول غواړم. زمونږ محترم مفتی صاحب ته چپ شه. ته هېڅ مه وایه. ته غلی شه. چپ شه. هېڅ هم مه وایه. بس ته غلی شه.